علماء دیوبند یو واقع ذکر کوم لطائف رشیدیه کې واقع لیکلی ده او زما ډیره خوښه ده. رشید احمد گنگوی رحمه الله داغه کور کې ناشته دغه شاگرد یحیی بختیار کاکی رحمه الله دې راضی او په دغه شپې باندې په گنگو کې ورس پیژنې هغه سالانه په قبرونو باندې خلک سالانه اجراګان غړي وې دا قبر میلا هغه ته اجراګان وي د دنیا فاش کی د دنیا چې څومره ګناونه التکی جواریان التکی غلاګان التکی ډاکی جیب کتری التکی د دنیا چې څه بي التکی اورس چې کله دیوار اٹھاکاو نو حضرت رشید احمد گنگوی سے ورتوی چې کون کتاب کې لګي یحیی بختیار کی اور آج رات و رات گنگو سے نکل جاؤ وید ما زتا سره ملاقات کول نه غواړم نن د شپې گنگو پرېږه دوزه او زه گنگو ته تلم ما د رشید احمد گنگوی سے مزارم قتل باندې خوځم اور رشید احمد گنگوی رحمه الله آی ورته آج رات و رات گنگو سے نکل جاؤ زما کل نن د شپې وځه دای زمانه شاګردان مریدان خو ای به د خپل استاد او د خپل د مرشد خبره منله او پای کې به خیر او دې زمانه شاګردان استادانو خبرې پرې خو دې ای آج رات و رات گنگو سے نکل جاؤ دې لاړ چورس ختم شو میله ختم شو حضرت گنگوی په خپل لار شاګرد څخه وته ما ذکر شړلې وی او واپس کړې مې د کلینا زما په کلی کې بریلیان اورسو منګو ته پنجاب کې بریلیانو تاسو دلته ته بدعتيان وای زنګ په کلی کې د بدعتيان اورسو کې تاش په ما سره کړې وی او سارت لې گنگو نا مستا په کتو بډیر خلک گمراه شو آی به چوغد رشید احمد گنگوی شاګرد هغه بیګا اورس کې راغله ولی وی قسم می دی په خدای چې مالی دلو دی کله وته دا وسوق بیا فیصله کی چې د استاد څخه راغله اورس له نور راغله لہذا د شپې لاړ شه او ما ته زکه وشرلی ما چې ستا په دې سپینو کپړو باندې بدعت او داغونه لګي علماء دیوبند بدعت نه داسې متنفر انن افسوس د هغه خلکو باندې چې بدعات رایج کوي او د بدعات دعوتونه ور کوي او چې څوک د توحید او سنت خدمت کوي پای باندې الزامات لګي زه سختی نه کومه خو صبر دم رویما چې اورد الله په دربار کې حاضری ده دی حضرات ته په خپل فیصله باندې نظر ثانی پکار دي اوجګنا قوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنہ ګټ کیو کې نه خلوت نشینی وکای ځان لا او بیا سوچو کې چې مونږ چې سکو واقعي دا دین دی یا مونږ چې په دې خلقو باندې کومي فتوی لګو واقعي دا حق دی او که خدای عدالت یو مونږ نه الله تاسو کی چې تاسو په دې خلقو د الزامات چې لګول دا ثابت کړي واقعي بلته کې ثابت کړي شي یاسین والقران الحکیم